سروس نه زه خپل ملک لپاره غنم واخلم، خوراک مواد واخلم، خپلې وعدې ورسره وکړم. خو څه کله روس نه راتله ملک یې خرڅ شو. ما څومره تکتونه دا خرڅ شوي، ما څومره د عوامي نمایندګان دي دا خرڅ شوي، ما څومره وزیرانو دا خرڅ شوي، معمول څومره تکتوره ادارې وې خرڅ شوي. یک یو که نه و خرڅ، یک یو که نه و ولاړ، یک یو که سر یې نه و ټیټ کړی، هغه واحد عمران خان و. بیا زه د خپل ملک تکتور خلکو مقتدر قوتونو ورته ویلو امریکې په تابو باندې امریکې په اشاره باندې چې ته د روس مزاحمت وکړه، چې د روس یوکرین سره څه کوي دا غلط کوي. دا خبره په ریکارډ باندې دی، تاسو به ټولو نن سبا سوشل میډیا دور دی، هر سړی خبر دی. پنجاب کې یو ځای کې جلسه وه، عمران خان په کلا میدان باندې ټولې جلسې په مخ کې امریکې ته جواب ورکړ، ویلو چې ماته دی ما ته امریکایي چې ته د روس مزاحمت وکړه یوکرین باندې کوم جنګ کوي. عمران خان ورته وایي په دغه الفاظو باندې هغه اردو کې زه ته پښتو کې مفهوم بیانوم چې زه د امریکې ته یم چې ته ماته د روس مزاحمت وکړه، ته پیله د اسرائیل مزاحمت وکړه، فلسطین باندې کوم ظلم کوي. دا خبره ته عمران خان کوي په ریکارډ باندې د راوباسو چې امریکې ته یې چې ماته ته یې چې د روس مزاحمت وکړه یوکرین خلاف، د یوکرین حمایت وکړه، روس مخالفت وکړه، مزاحمت یې وکړه. امریکې زه ته یم چې پیله ته انډیا کوم په کشمیر باندې ظلم کوي، ته د هغه مزاحمت وکړه، هغه نه بعد به بیا زه قسم. نو دا خبره امریکې ته خوښه نه وې. سبا مو وله یو کاس کېناسته، خپله پریس کانفرنس وکړه د ملک والا، هغه پریس کانفرنس وکړه، د روس مزاحمت یې وکړه. عمران خان ګناه دا وه چې هغه ویلو چې لا اله الا الله اقوام متحده کې ویلو چې موږ لا اله الا الله باندې یقین ساتو، که موږ باندې څوک هم جارحیت کوي، امریکا وي انډیا وي، موږ به جنګ کوو. هغه دغه ګناه وه. نو دې د وجې نه یې هغه لرې کړ. اوس زه تاسو ته دا یم دا زموږ ټول پښتانه دا څومره وړکي دي کېنو دا پروګرام والا هغه به نه خرابوي. دا د ذکرو تاسو ته ما وویلو یو مزید مقصد ته پر راټول یو.